بسم الله الرحمن الرحیم. زه د پی کې 55 ټول ورونو ته په جمع السلام علیکم. او د روستم نیوز د خپل ورونو شکریا ادا کوم. څنګه چې تاسو ټولو ته پته ده د پی کې 55 زموږ چې څومره ورونه دوستان میندې خویندې دي د الیکشن مهم روان دی. په 8 فروری باندې به زموږ د ورونو زموږ د بچو د مستقبل فیصله کیږي. نو زما ټولو خپل ورونو دوستانو ته دا درخواست دی چې مهرباني وکړئ په دې ټولو امیدوارانو کې تاسو وګورئ چې کم ورور کم امیدوار تاسو ته د خپل بچو د مستقبل دپاره بهتره ښکاري نو هغې له چې کوم دی په 8 فروری باندې ووټ ورکړئ. زه به تاسو ته یو څو خبرې د خپل ځان متعلق هم وکړم چې موږ په څه مقصد باندې الیکشن ته راوتي یو. په دې الیکشن کې ما ولې حصه اخیستې ده. زه چې کله په 2018 کې راغلی وم نو په آزاد حیثیت باندې ما الیکشن لړاو کړی و د دې حلقې نه. الحمدلله موږ باندې د دې حلقې خپلو میندو خویندو زموږ ورونو ډېر اعتماد کړی و. موږ له ډېر زیات اوټ راکړی دی. زه د هغې ډېر شکرګزار یم. او الحمدلله مونږ هغه خپل ورونو سره اومکه شانتې تعلق ساتلی دی. تاسو په دې ټولې حلقې کې د ورونو دوستانو نه تپوس کولی شئ چې مونږ چا سره کوښښ کړي نو بد به م نه کړی. او تاسو کو اوس وګورئ په دې الیکشن کې نو دا ټولو پارټو والا رایوځای شوي دي او زموږ خلاف پروپیګنډې کوي، مختلف الزامات لګوي. د دې وجې لګوي چې هغوی زموږ نه یره کوي چې دا عدنان خان چې ته په الیکشن کې کامیاب نشي. خو دې کامیاب شو نو دی به بیا د دې علاقې دپاره د ترقۍ او د دې د پرمختګ دپاره د بچو د مستقبل دپاره د بېروزګارو ورونو دپاره د دې د روزګار دپاره به دلته دې کارونه کوي او دی به دلته مختلف ځایونو کې کارخانې لګوي. د دوی چې څه مشکلات دي هغې کې به د دې مرسته کوي. د دې له خو ډومبې چې یو میلمه نو د هغې قدر کول پکار چې د هر ځای ته راشي نو انسان د هغې قدر کوي. خو زه د هغې پروپیګنډو تاسو ته پته هم ده چې زموږ والد صاحب خلاف دي څه خبرې وکړې ادې کوي دي لګیا یي. موږ له الله پاک وس راکړی دی او الحمدلله د خپل جیب نه خپلو ورونو دوستانو سره ښه لاس امداد کوو او بیا به هم کوو. موږ په دې خپل مال کې د غریب سړي حصه ګڼو ځان سره او ځکه د دې وجې موږ له الله پاک د دې نه یو فصل سیوا راکوي. زه دې له دا یو میسج ورکوم چې تاسو نران شئ، ځان کې غیرت راولئ او د دې غریبو ورونو سره تاسو هم څه لاس امداد وکړئ که نه. تاسو خو د کلي یې، زه خو د کلي نه یم، د بار نه یم. ته خو د کلي ته نر شه د دې علاقې غریب ورونو سره چې ته لاس امداد وکړه نو په خپله یې ورسره هم نه کوئ او چې چېرته څوک ورسره لاس امداد کوي نو هغوی ته سپکې سپورې وایي. مطلب هم دا دی چې هغوی ورسره هم لاس امداد نه کوي. نو زما ورونو تاسو لږ واضحه شئ په دې خبره باندې، ځان پوه کړئ. دي چې دا پروپیګنډې کوي دي صرف تاسو له خیال غلطۍ چې دی عدنان خان له خلک ووټ کم ورکړي او دی الیکشن کې ناکامه شي. نو دغه یوه وجه ده چې مونږ کامیاب نه شو. دی دا سیټ وګټي او دی ځان له خپلې ګېډې او خپل جیبونه د حکومتي فنډونو نه ډک کړي او د دې غریب خلکو نه سرمن وباسي او د دې هېڅ کارونه کوي. زما وروڼو دونه وخت تېر شو، تاسو دا ټول خلک وکتل د مختلفو پارټو نه راغلي دي، هېڅ کارونه یې نه دي کړی. خپل ځمکه چې یو سړی خرڅوي او یو کس چې د میلې ټیکي ورسره د دې ځای نو په هغې کې خلکو سره دي څونه زیاتې کوي چې د چا 100 روپۍ کېږي دي ته په زور په والو په ټکولو باندې 400 500 600 روپۍ دي. د دې دغه کردار دی. دوی له بلکل اوټ ورنه کوي. دوی صرف تاسو د کلي په نوم باندې وایي او په ډله پرې په نوم باندې هم وایي. نو دوی تاسو سره عملي توګه باندې چې کوم دی نو ډله پره کوي هېڅ هم نه کوي. د خپل جیب دپاره راوتي دي. ړومبې به دي هغه خرڅې شوې ځمکې چې کوم دي یو په 10 هغه راګرځوي. بیا به چې کوم دی نو د غریب سړي دپاره کو چې تله 70 روپۍ په فنډونو کې پاتې شي نو نیمې به هغه هم جیب کې اچي خپلو دوستانو له او بیا به چې کوم دی نو د غریب سړي دپاره دي څه کار امداد څه شی کوي لاس امداد. نو زما وروڼو دغه درخواست دی. الحمدلله ښه هوښیار یې. زما خپل منشور په زړه کې دا دی حکومتي فنډونه به انشاءالله په دې علاقه کې یو روپۍ زه لګوم او زموږ غریبو ورونو ته چې کوم دی نو انشاءالله دا لاس امداد به رسي. زه به چې انشاءالله که څه د خپل جیب نه کوم نو هغه زما په 2018 کې هم دغه د زړه خواهش و چې د دې ورونو دپاره یې وکړم خو چونکې الله پاک کامیابي را نه کړه نو هغه سیسټم جوړ نه شو. انشاءالله تعالی دې ویلې له د خپل جیب نه په دې حلقې دپاره خدمت کوم او الله پاک راله وس راکړی دی.
لومبه خو په دې 10 یونین کونسلو کې به ان شاء الله 10 یونین کونسلو کې 10 ځایونه اخلم، هر یونین کونسل کې جدا جدا 10 کنال ځایونه، په هغې 10 کنالو کې به ان شاء الله تاسو له زه 10 کارخانې جوړوم چې زمونږ غریب رونه بې روزګاره رونو ته پکې روزګار میلاویږي. دا د سره وعده کوم چې په یو کارخانه کې به 50 نوکرۍ لازمي او زمونږ دغه رونه دوستان به پکې په کار روزګار باندې خپل کور کټوې سمسې دا کار به پې چلیږي. باقي دویمه خبره ان شاء الله هم په دغې 10 کنالو ځایونو کې به تاسو له یوه مدرسه جوړوم، په دغې کې به ان شاء الله 10 هسپتالونه مې په دې 10 کنالو کې 10 ځایونو کې ورسره به د 10 امبولانس هم ان شاء الله د خپل جیب نه علم، خپل یار دوست به سوال مینت کوم، ځکه چې الله پاک کامیابی راکړي نو زمونږ رونه دوستان دي رپتیان دي چې زه ورته به پاس شوی حیثیت ویم چې زه ایم پی ای یم او تاسو ما دا عزت راکړي، نو موږ پسې به خلک په خپله راځي چې عدنان خان څه خدمت تللی وکړو ستا د علاقې دپاره ستاسو کو چې ته څه خدمت یې څه وکړو. خو زه ورته یم چې موږ له یو 50 لکه 1 کروڑ روپۍ راکړې نو هغوی په کروڑ په 50 لکه روپۍ هېڅ شی نه دی، هغه داسې دی چې لکه له 70 روپۍ سړی چاله ورکوي د هغوی دپاره. خو که په دې حیثیت کې سړی ناکامه شي او ورور ته سوال مینت کوي چې یاره زما خو علاقه کې رونه غریبانان دي او زه د هغوی دپاره څه کول غواړم، نو په فیل شوی حیثیت باندې څوک چاله پیسې نه ورکوي، ځکه نه ورکوي چې هغوی دا وایي چې دا عدنان خان زمونږ په پیسو باندې خپل علاقې کې سیاست کوي، نو د دې وجې بیا هغه خلک ستاسو نه مخ اړوي موږ نه او څوک پیسې لاس امداد نه کوي. خو چې کله انسان منسټر شي ایم پی ای شي او د دې د هغوی په کار راځي د هغوی چې کار خدمت سړی کوي نو هغوی موږ پسې په زوره ډډې مږي چې عدنان خان موږ ستاسو دپاره څه وکړو. نو انشاءالله زه به ته دې خپلو رونو له غریبو رونو له کمزوري رونو له پیسې راوړم او ستاسو د خدمت کې او ستاسو د کارخانو کې او ستاسو د هسپتالونو کې به انشاءالله لګوم. او الحمدلله اوس خو موږ په خپل پارټۍ باندې جمعیت علما اسلام باندې فخر کوو او په خپل زوړ تنظیم هم فخر کوو چې الحمدلله هغوی موږ سره خپل زوړ تنظیم هم په اتفاق ولاړ دی او وقتاً په وقتاً زمونږ په پارټۍ کې شمولیت کوي په جمعیت علما اسلام کې. او الحمدلله زمونږ تنظیم سازي چې کوم ده د جمعیت علما اسلام دا په دې 15 ورځو کې د 10,000 نه په بره لړه او تیر شوی تنظیم موږ سره تقریبا 12,500 دی. انشاءالله چې دا 28-29 دن تیریږي دا تنظیم سازي به موږ انشاءالله په 40,000 اړولي او دا زما تاسو رونو سره وعده ده که خیري چې دې پاټوله به انشاءالله زه په 40 نه 50,000 ووټ باندې په پی کې 55 شکست ورکوم. ستاسو د رونو د میندو خویندو تعاون غواړو او ستاسو د مستقبل لپاره دا مې تاسو سره وعده ده د الله دړوان دی ستاسو د فندونو غلا نه مروته خپل پیسې لګوم او انشاءالله ستاسو خدمت وکوم. صرف تاسو را عزت راکې چې د دې ځای نه له انشاءالله د دې پی کې 55 نه دا پارټۍ نست و نابود کوم، د دې ځای نه انشاءالله د دې جنډو خاتمه کوو مونږ او جمعیت علما اسلام به انشاءالله په دې علاقې باندې صرف جنډې ښکاري نور به یو جنډه ني. دا ټولو رونو میندو خویندو ته زما درخواست دی چې د خپلو بچو لپاره غیرت وکړئ راپاسئ او چې ته سم سړي سره ودرېږئ په ډله پره په کلیواله د خلکو دوکه نشئ ځکه چې دا خلک په ټول عمر تاسو دوکه کوي او ستاسو د بچو لپاره چا کار نه دی کړی. نو لږ ویښ شئ، شعور د خدای درکړی دی، اشرف المخلوقات یې مهرباني وکړئ، لږ سوچ وکړئ چې ته سم سړی خوښ کړې. زه تاسو ته بیا مې ستاسو د قسم ووایه د ټولو د پی کې 55 رونو ته ګزره ته صحیح نه ښکارم، زما نه ښه سړی وګورئ هغه له ووټ ورکړئ خو چې ستاسو د بچو د مستقبل لپاره څوک کار وکړي. ډېره ډېره مهرباني، خدای پاک هم خوشحاله آباد ساته. والسلام.